الحمد لله الذي خلقه في شؤون وأطوار، وكلت في بدائعه البصائر والأبصار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدق الله مولانا العظيم. زماورونو عزیزانو، الله رب العزت په دې قرآن پاک په دې آیت کې یو موضوع بیانوي. فرمایي چې الله تعالی د کوم سړي سره د هدایت اراده وکړي، نو د هغه سړي سینه د اسلام دپاره کولا وکړي، او چې کوم سړي سره الله تعالی د ګمراهۍ اراده وکړي، نو فرمایي چې د هغه سینه الله تعالی د اسلام دپاره تنګ کړي، او اسلام، ارکان اسلام او کارونه د اسلام د هغه دپاره دومره زیات مشکل شي لکه څنګه چې یو عام انسان ته اسمان ته ختل مشکل وي. زما ورونو عزیزانو، نن موږ په دې آیت باندې خپله محاسبه وکړو چې آیا د اسلام او د افعال او د ارکان اسلام دپاره زموږ سینې کولاو دي او که تنګ دي. اسلام یو نور دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ان الاسلام نور، اسلام یو نور دی، او کله چې دا نور په سینه کې داخل شي نو انفسخ، الله رسول فرمایل چې دا نور په دې ټول وجود کې خور شي. یو صحابي عرض وکړو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ خو مسلمانانی اسلام هم راوړی دی، ایمان هم راوړی دی، آیا دا موږ خپله محاسبه کولی شو چې دا اسلام زموږ په سینې کې داخل شوی دی، د داخلېدو نه پس دا زموږ په وجود کې خور شوی دی او که نه دی خور شوی؟ نو د محاسبې دپاره څه نشانیانې راته راوښیه. الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې 3 نشانیانې دي. اوله نشانی دا ده چې کله یو سړی مسلمان شي او د مسلمانېدو نه پس فرمایي چې د دنیا نه بې رغبته شي، نو دا دې وګڼي چې دا اسلام چې کله د ده په سینې کې داخل شو، نو د داخلېدو نه پس دا اسلام د ده په سینې نه د ده په وجود کې نور خور شو. او دویمه نشاني ورته دا وفرمایله چې اسلام کله په سینه کې داخل شي او د سینې د داخلېدو نه پس په ټول وجود کې خورېږي، نو د هغې دویمه نشاني دا ده چې الانابة الى دار الخلود، هر وخت د ده دا فکري چې د آخرت به زما څه کېږي، د آخرت فکري هر وخت. او دریمه نشانی دا فرمایله چې کله انسان په سینه کې اسلام داخل شي، نو د اسلام د داخلېدو نه پس هر وخت د انسان د خپل مرګ او د مرګ نه وروسته راتلونکي حالات څه فکري. فرمایي الاستعداد قبل موته، د مرګ نه مخکې د مرګ د تیاری کول. نو زما ورونو عزیزانو، وګورئ الله رب العزت موږ سره که چیرې د هدایت اراده کړي، نو موږ له اسلام را نصیب کو، او د اسلام را نصیب کېدلو نه وروسته که چیرې په ما او تا کې دا 3 نشانې موجود وي، نو وګڼئ چې الله رب العزت دا اسلام موږ په سینو کې د داخلېدلو نه پس موږ په وجود کې مخور کو. او که چېرته دا 3 نشانې په موږ کې موجود نه وي، نو زما ورونو عزیزانو، دا اسلام زموږ دپاره او ارکان اسلام، دا اسلام یو آسان عمل مونځ وګڼئ. مونځ به هم زموږ دپاره داسې مشکل شي لکه اسمان ته ختل چې د انسان دپاره مشکل دي. زما ورونو عزیزانو، زما درخواست دا دی چې کوم سړي کلمه ویلې ده، د کلمې د ویلو نه پس دا 3 کارونه دي په ځان کې راولي. انشاءالله العزیز، انشاءالله العزیز د اسلام مشکل عمل به ورته آسان شي، او که چېرته دا 3 کارونه پکې رانل، د اسلام یو آسان عمل به د هغه دپاره مشکل شي. الله پاک دې موږ او تاسو ته په دې عمل کولو توفیق راکړي.